ښکلی خوب مزیدار سپومې څوک په خوب کې وویني دا ښکلی خوب دی دا اعلی او مزیدار او خشته خوب دی حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي خوب مې ولید د ریخمو یو ټوکړه ده او زما لاس کې را زه پورې نښتم او هغه ټوکړه په جنت کې الوزي کله یو طرف ته زه پورې نښتم او په ټول جنت کې ګرځي او زه ورپسې نبی کریم صلی الله او بیا مې پکې دوزخونه مولیدل نبی خور ته الوي خور د نبی علیہ السلام بیبي وه هغې نبی علیہ السلام ته الوي چې عبدالله خو داسې خوب لیدی دی وی ډېر ښه سړی دی خو یاره ارمان که د شپې مونځ کوي نو ډېر بخي هغې عبدالله ابن عمر ته وویل چې دا خوب خو ستا د ښه سړیتوب نښه ده نبی علیہ السلام فرمایي چې عبدالله ښه انسان دی خو چې د شپې مونځ کوي بیا به یې ټوله شپه مونځو لږ به یې خوب کو ډېر وخت به یې مونځونه کول ګوره خوب چې ووینې چا ته دې بیان کو او هغې کوم تعبیر ویست د هغې مطابق انسان له بیا عمل هم پکاري نو مختلف قسمه خوبونه خلک دي چې کم خوب داسې ووینې رونو چې هغه خشته خوب وي په څه به یې پېژنې د نیکۍ کار ته په خوب کې کوې دا ښکاره خبره چې ښه خوب دی یا شنه څیزونه دې ولیدل میوې دې ولیدلې باغونه دې ولیدل سپینې اوبه دې ولیدلې د ونو پاڼې دې ولیدلې جومات دې ولید قرآن حکیم دې ولید خشته آواز دې ولید ښکلي خلک دې ولیدل خشته کاڼي دې ولیدل ښکلي مزیدار نری باران دې ولیده خشته نری یخه هوا دې په خوب کې ولیدله دا ټول کمیس دې ولید پی دې وسکل په خوب کې بعضې خلک پی پکې وسکي په خوب کې دا علم دی کمیس یې خپل ځان لیدي چې کمیس اچوم بل سړی دې په سپینه جامه کې ولید سپین رنګ دې ولید دا خشته خوب دی رونو دا الله حمد تو ادا کې نبی علیہ السلام فرمایي الحمدلله دا الله او که خراب خوب دی ولید لکه وینې دې پکې ولیدل یا ګندګي دی ولیده بعضې وخت سړی خوب وویني چې ما خپې د سوټو دي یا وجود مې د ګندګۍ دی دا حرام مال دی دا حرام خوري ده یا تور څیزونه دې په خوب کې ولیدل ښه تور څیزونه یا خړ څیزونه دې ولیدل ډیرانونه دې پکې ولیدل او یا دې پکې نور څه داسې خطرناک او ښه څیزونه ولیدل پوه شه چې دا د شیطان خوب دی شیطان درته په زړه کې وسوسه اچولې ده نو یریږه مه بلکل چې زړه کې سودا رانولې زیره ته دم خیم د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي چې درې ځله ووایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او هر ځل ګس طرف ته لاړې وتوکه د دې خوب به هېڅ قسمه غلط اثر تا ته نه پېښېږي او زما پې تجربه بس چې کله ویښ شوې درته یاد شي که هغه وخت را ویښ شو درته یاد او که نه د نهیرو وروسته راته یاد شو یو ورځ پس هم درته یاد شو خیر دی بس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ګس طرف ته لاړې توکه بیا وایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بیا ګس طرف ته لاړې توکه دریم دل باندې بیا وایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بیا ګس طرف ته لاړې توکه نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د دې خوب به هېڅ اثر هم نه بل چې خوب دې ولید زمارو نو هغه انسان ته به وي چې هغه ستا خیرخواه هم وي او په خوب پیږي چې ښه تعبیر دله وباسي ګوره بدخوا ته به نه وی خراب تعبیر به دله وباسي ناپوهه ته به نه وی ښه خوب به دې بله غلط تعبیر وباسي نو بیا به دې په الله دا ګماني چې داسې به کېږي نو خامخا به هغسې بیا کېږي حضرت یوسف علیه السلام چې کله جیل کې دوه کسان ورسره نورم په جیل کې یو هغه انسان و چې بادشاه له به شراب ورکول بل هغه انسان و چې د بادشاه له به ډوډۍ ورکوله دواړه چا لمسولو پیسې یې ورکړې وې چې تاسو په دې ډوډۍ کې زهر واچوئ بادشاه له یې ورکړه او دې بل ته یې وې ته په دې شرابو کې زهر واچوه بادشاه له یې ورکړه چې دا بادشاه مړ شي هغه چې کوم ساقي شرابو والا دا هغه زړه خفه شوی روي دی بادشاه خو ما سره ښه کړي دي زه خو له ده نمک خورم ډوډۍ دې راکئ اوبه دې راکئ نو زر یې ولې درته ضرر ورک لګو بل په بل الزام لګو چې پوره تحقیق وکړو چې کوم یو زهر اچولي که چا اچولي چې هغه سرمن ته وباسم پانسي کم چا نه یې جوړی به خلاص شي چې جیل ته لاړل هلته کې د حضرت یوسف علیه السلام سره ملاقات شو نو دواړو ورته خوب بیان کړ
څوک وی لیدلو او څوک وی په دروغ یې جوړ کړو. خیر یوسف علیه السلام ته هغه یو وی چې ما یو خوب، یوسف علیه السلام خو به د خوب تعبیر ورکړ، اخو ماهر قرآن حکیم کې الله فرمایي وی ما ول د خوبونو تعبیر علم ورکړی. نو یو کس ورته وی چې ما بیګا خوب ولید، لاس کې مې انګور دی هغه نه چوڼوم ننګور او د هغې نه شراب جوړوم او بادشاه لی ورکړو. شراب د انګورو نه جوړېږي. دا بل وی چې ما په سر د پاسه ډوډۍ پرتې دي په شکري کې او مارغان راځي او د هغه ډوډو نه ټونګه اخلي او ډوډۍ دې تختی. ای یوسفه زمونږ وروره د دې خوب تعبیر راله راکړه که تعبیر دله نه دی. یوسف علیه السلام ورته وی چې دا کم سړي په لاس کې شراب دی او انګور نه چوړی او شراب په بادشاه څکي، وی ستا د خوب تعبیر داره چې ته به خلاصېږي او بیا به زه بادشاه ته به هم حقه شراب پیش کې او په هغه به دا شراب څکي. او دی بل ته وی چې ستا په سر د ډوډۍ شکرې ګرځې او مارغان تې خوري نو ته به پانسي کېږې او مارغان به راځي ستا د سر نه به غوښې وړي او به تختی. وی هغه ورته وی چې مړه مونږ خو د قصده خوب جوړ کړی وی که د قصد دی او که د رښتیا دی خو چې ما څه ووی او مقصې به کېږي. واقعي بادشاه چې تحقیق وکړو هغه ډوډو والا کې غلا راوخته، هغه په هغه ترکارۍ په ډوډۍ کې زهر اچولي او چې کم ساقي د شرابو هغه هغې کې زهر نه اچولی، ساقي یې بري که وی ته بیا د بادشاه خدمت کوه ته ډېر وفادار یې ځکه چې تا د بادشاه جون بچ که که تا غږ نه وی کړی او دا ډوډۍ بادشاه خوړی خو بادشاه و مړو وی ته وفادار یې ته به ما سره هم حق شراب به راباندې څکې. او چې کوم هغه نمک مرداره ډوډۍ والو هغه بره په سولی که او پانسي یې که او مقصې وشوه چې مارغان به راتلل او غوښې به یې تختولی او خوړی به. دې وجې نه علما لیکي چې خوب هغه چاته بیان کړه چې هغه په خوب پوهېږي او نیکي چې ښه تعبیر دله وباسي، که خراب تعبیر دله وباسي لکه تا باندې خو بیماري راتلو والا تا ورته وایي چې ما خو خوب لیدی چې بسترې ته مې ډډه والې ده او بالغ ته پروت یم او خپې مې اوږدې کړي دي، اوس دا ښه خوب دی، دا آرام او راحت دی. تا خو ښه خوب ولید چې زه په آرام او په راحت یم او بستره کې پروت یم ډډه مې والې او یو بېوقوف ته خوب بیان کړ. بېوقوف وایي ښه مرض د باندې راتلو والا دی، ښه په بسترې ته به خېجي په بالغ پر سر پروت یې ښه او پاسېدین ته بیا نه چې قبر ته ممکن ده چې ورسېږي. اوس هغه دا تعبیر وویسته بچرجانه خدای دې داسې خوب نه ساته کم وخته چې د ښه خوب دې ونه وي چې موږ تعبیر درکړو چې بله دې واده دی چېته ووینه که نه. اوس چې دا خوب یې د تعبیر وویسته که رښتیا دی که دروغ د سړي په ذهن کې وسوسه پیدا شي چې جوړ ناجوړه کېږم. حدیث قدسی دی انا عند ظن عبدی بی، بنده چې په ما کم ګمان کوي هغسې وررسېږم. د دې سړي په الله دا ګمان راغی چې بس بیمارېږم نو الله تعالی ولا بیا هغه مرض راولي بسترې ته وغورځوي. نو خوب به نیک سړي ته پیش کې هوښیار سړي ته چې تا سره یې مینې چې خشته مریدار ښکلې تعبیر درته وباسي. او که چېرته خوب دې خراب ولید او تا بل چاله دې لاړ چې ما خو داسې خوب لیدی دی نو ته ولا خراب تعبیر مو ورته وکړه، ښه تعبیر ولا ورکړه. هلکه خوب دې بد نه دی، ښه خوب دې ښه دی، ویله غوندې حرامو مرامو نه ځان ساته نور خوب دې بد نه دی ښه دی. ولې چې قسم دی ما خوب کې نو نبي علیه السلام یې ماله راکړي وی دا واخله دا ځان سره جمع کړه. نو داسې بله کوټه د هغې کې دا نجیب حاجي صاحب ولاړ دی هغه له ورکړم چې دا محفوظ کړه. نو بیا ولا دا بل طرف وخورئ نو بیا ولا هغه نبی علیہ السلام مبارک مال راکړي او زما زړه کې دا تیریږي چې د دې دا مطلب دی چې اوس په ما ته نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې دا په دې ملګرو تقسیم کړه. نو زه بیا دې نجیب حاجي صاحب له ورکړم چې حاجي صاحب ودرېږه زه دا نور ویښته رالم خو دا ته سنبال کړه چې د نګور یو ویښته پکې ونه غورځېږي دې کې بیا زه راویښ شم. دا هم ښه خوب دی مزېدار ښه شته. بهر کیف نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په خوب کې وویني دا رښتونی خوب دی
الله تعالی چې په خوب کې وویني. ډېر خلک الله په خوب کې لیدلی. زمون غرغشتو بابا مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمت الله علیه دا هغه متعلق راځي چې هغه به الله تعالی په خوب کې لیده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په خوب کې لیده. او شاګردان ته ماته مولانا سربلن خان مولوی صاحب دا نوی کلی هم د باباجی سره تعلق او د حاجی صاحب محمد امین رحمت الله علیه دا جماعت امیرو د جماعت ناجیه او ډېر لوی عالمو. نو هغه د غرغشتو بابا شاګردو. نو غرغشتو بابا مونږ ته وی چې مونږ ورته مولانا صاحب وی نه ماته مولانا صاحب مو وایي ماته مولوی صاحب وایي. چا به ورته شیخ الحدیث صاحب وی نه ماته شیخ الحدیث مو وایي ماته مولوی صاحب وایي. هر چاته به چې ماته بل ټکی نه وایي نه شیخ الحدیث او نه شیخ القرآن او نه مولانا صاحب. هغې علماء ته خلک دا صفت نوم وایي ماته مولوی صاحب وایي. وی ماته یو ځل تپوس وکړو چې صاحب دا ولې وی چې کله ما سره د الله تعالی ملاقات په خوب کې شوی دی نو ماته مولوی صاحب ویلی دی. نو زه ځکه په دې خوشحالېږم. او احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یو کم سل ځله الله په خوب کې ولید یو کم سل کرته. وی یا الله بېګا لکه دې ځان راته وښو یو زړه کې مې یو سوال دی چې دا درنه وکړم. نو چې په سلم کرته رب العالمین په خوب کې ولید نو د الله نه تپوس وکړو وی الله تعالی دا راته وښایه هغه څیز راته وښایه چې په کوم څیز خلک تا ته ډېر زیات در نږدې کېږي. ګوره څومره ښکلی تپوس کوي چې په کوم څیز تا ته به بنده زیات در نږدې کېږي هغه راته وښایه. وی د الله تعالی په کتاب زما په کتاب په قرآن حکیم څوک د قرآن حکیم زیات تلاوت کوي نو ما ته به دومره زیات را نږدې کېږي. نو قرآن حکیم په تلاوت نو الله هم سړی په خوب کې ویني. الله له داسې شکل نشته لکه زمونږ د انسانانو په شکل خو الله تعالی په یو ښکلي صورت په یو ښکلي شکل بنده وویني دا د خوشحالۍ خوب دی. جنتونه دې ولیدل دا د خوشحالۍ خوب دی. نهرونه دې ولیدل دا د خوشحالۍ خوب دی. تور او تریخ دریاب دی ولید دا د خفګان خوب دی. خو یادو ساتئ ورونو ما درته ګورې دا موخه و چې کله دې د خفګان خوب ولید د غم بس دغه علاج دی. درې ځله اعوذ بالله او بستر الطهار در سره لاړئ د دې خوب به د هېڅ قسمه اثر نی. او خوبونه مجیبینو. یو سړی راغی ابن سیرین له. ابن سیرین یو ډېر لوی محدث تېر شوی محمد ابن سیرین او د خوبونو د تعبیر ډېر زیات ماهر و. یو سړی وله راغی وی صاحب بېګا مې خوب ولید وی کوټه کې په کټ کې پروت یم او د کټ لاندې مې اور بلیږي. هغه ورته وی شابه تخته د کوټې نه وځه راپروزي کوټه دی. دې غریب لاړ او کټونه مټونه سامان یې ته ویستل خو چې سامان یې ته ویست ټک شو تیر مات شو راپرېوته کوټه. تعبیر یې وله وی څه موده پس وله بل سړی راغی همدقسې خوب یې ورته بیان وی صرف کوټه کې کټ کې ملاستې یم او د کټ لاندې مې اور بلیږي. وی کټ دې اوچت کا او ځمکه وکنوه خشته خشته سره سره لالونه پکې روخېږي زه ځان له خرڅوه. هغه کټ بار که سسکور او چاري راوړه ځمکه یې وکنوله پکې خشته مزېداره خزانه د سرو لالونو راووتله. شاګردان ورته وایي ناشنا سړی همدغسې خوب هغه بل سړي لیدی نو هغه ته یې کوټه راغورځېږي نه تباه شو کوټه یې راپرېوت او ده ولید ده ته وایي لالونه هغه له دا تعبیر ولې نه ورکو. ابن سیرین رحمت الله علیه ورته وایي هغې سړي چې خوب لیدی په اوړي کې لیدی او په اوړي کې خو چې په کوټه کې د کټ لاندې اور بلیږي خو له طبعه نښه ده. اوړي کې څوک اور بلی په کوټه کې نو ما وی چې بس کوټه یې راغورځېږي او دې سړي کې دا اور ولید د کټ لاندې دی په ژمي کې ولیده نو په ژمي کې خو په کوټه کې اور بلیدل او بیا په یخ وطن کې د الله لوی رحمت دی او د اور شکل او د لال شکل یو دی. نو بس ما دا تعبیر وویسته چې دا رحمت دی او رحمت لال دی او هغه پکې راووتل.
نو ګوره خوب کله د اوړي د موسم جدا تعبیر لري او د جمی د موسم جدا تعبیر لري. یو سړی ولا راغی وی صاحب خوب مې ولید، وی څنګه؟ وی یو ګډ را پسې دغه مخکې، وی چې ناګانه راورسېد د خپې راله واله زخمي کړه راله وینې رانه وبېدې، وی بس کفن مفن ځان له برابروه مرګ دې نږدې دی. چا ورته ګډ خو ښه شی دی او ګډ که سړی ووایي نو د ګډ په غدار خو څوک مري نه، وی نه ګډ مرګ دی مرګ. د قیامت پر ورځ به مرګ د ګډ په شکل شي او یحیی علیه السلام له به الله تعالی چاله ورکړي چې دا ګډ حلال نو حلال بیږي. وی دا مرګ دی او دې ته تښتېد. بل یو سړی ولا راغی وی صاحب بېګا مې خوب ولید، یو ګډ دی همقسې خوب ښکرور او زه ورسره لګېم او جګړې کوم ګډ رانه تښتي او زه ورپسې وی ناګانې مخ راواړه او وی والم دا خپې راله وشلوله. وی الله به دله ډېر زیات ژوند درکړي. شاګرد ته عجیبه خبره ده، پرون هغه یو سړي خوب ولید هغه په ګډ ولا په ښکرو خپه وواله او تا وی مرې به سړی مړم شو. نن ده خوب ولید او دلم ګډ په ښکر خپه وواله او ته وی الله به ژوند درکړي. وی ګوره هغه تې تښتېده د ګډ نه څوک تښتي نه، ګډ نه ملا څوک تښتي، مرګ ورپسې و. نو د مرګ هم سړي پسې را روانې دی ته مخکې او مرګ ورپسې او دې سړي دې ګډ نه په مخه ورته مقابله ولا کوله تښتېده ته نه. د ګډ فطرت هم دا سپینه سړی تښتي، زمریه سړی تښتي، ګډ نه خو څوک نه تښتي. نو مرګ هغه دی چې تا پسې را روانېږي، ته ورپسې روانې دا مرګ نه دی، دا عمر دی، ته ولا مخې له ور دی ته مقابله کې. نو د خوبونو د تعبیر هر سړی نشي ایستی. نو یو هغه قسمه خوبونه یې چې هغې ته رحماني خوبونه وایي. الله انسان ته په خوب کې د خوشحالۍ څیزونه وښیي، د الله حمد دی ادا کړي او دی دې 2 رکعاته نفل ادا کړي. او یو د غم خوبونه وویني شیطاني خوب ورته وایي، دغه اعوذ بالله دی وایي. هوښیار سړي ته بیان کړي وپوهې ته. او دریم قسم خوب ما راته وایي حدیث النفس ورته وایي، هغه خوب دی چې سړی دروازې سکوي نو د شپې هغه ویني. دکان کې ناستی دکاندار د شپې ځان په دکان کې، زمیندار د شپې ګوټ کوي یا کلندر چغه وي پېښور له باروبار نو دا هماغه دروازې چغې وایي نو د شپې هماغه سوچ یې ذهن ته راځي. نو دا څه د خطرې یا په کیفیت صاحب نعتونه وایي، اصل نعتونه وایي د شپې په خوب کې هم نعت وایي، دې ته حدیث النفس وایي. بهر کیفو ښه خوبونه کم وخت سړي ته ښکاري، ښه خوبونه هغه وخت کې سړي ته ښکاري چې د شپې د اخري وخت دی. دا د ښه خوب د لیدلو ټیم دی. او چې سړی ډوډۍ کم وخوري خو خوب ویني. ګورئ چې ډوډۍ ډېره وخوري بیا به شیطاني خوبونه ویني. بعضې خلک وایي یاره ښه خو وسوسې ینم او ډېر خراب خوبونه وینم نو ډوډۍ لږه کمه کړه نو خوبونه به سم ویني. او چې سړی ډېرې زیاته ډوډۍ خو بیا شملې ورپسې وسکي او بیا ورپسې لاونه